د دې وجې نه اولنۍ ګناه چې په اسمان کې شو ده که نه د حسد په وجه شوي ده. اولنۍ ګناه چې په ځمکه باندې شوې ده تفسیر روح المعین نقل کوي دا په حسد باندې شوې ده. اولنۍ ګناه چې کړې ده بر شیطان کړې ده، شیطان ابلیس چې د آدم علیه السلام سره حسد وکړو، کینه یې وکړه چې دله الله دومره قدر ورکړو، دومره لوی عزت یې وله ورکړو، او د هغې عزت او د قدر په وجه باندې هغه کینه او حسد وکړو او د الله تعالی د حکم نه انکار وکړو، سجده یې ونه کړه. اولنۍ ګناه وشول دي او د هغې په وجه باندې څه شو؟ ملعون شو، رجیم شو، د هغې په وجه باندې مهر پې ووالی شو. او چې په مخلوقاتو کې ټول نه بدتر مخلوق، د ټول نه بدتر فرد ابلیس، د هغه نه بدتر څوک نشته. او په ځمکه کې اولنۍ ګناه دا هم د حسد او د کینې په وجه باندې وشو چې واتلو علیهم نبأ ابن آدم بالحق اذ قرب قربانا. د آدم علیه السلام دو بچي، د یو نوم قابیل له بل نوم حابیل له، تاریخي نومونه دي خو د تاریخ پې دومره مضبوط دی چې دا صلبي بچي دي. او که څوک دا خوا دی خوا یا پلتو خبرې کوي، حسن بصري فرمایي دا صلبي دي، دا خبره ټیک ده. دا ډاکټران صاحبان پروفیسران صاحب چې کوم دي نه دا چا ویلي دي، دا هغه ویلي دي، چا ویلي دي؟ ستا پلار ویلي دي. چا ویلي دي؟ تر حسن بصري نه اوچتې، سعید بن مسیب نه اوچتې، د عبدالله ابن عباس نه اوچتې، د عبدالله ابن عمر نه اوچتې، دا هغوی ویلي دي دا صلبي بچي دي. دا یو نوم قابل دی، د بل نوم حابل دی، او په شریعت کې هېڅ پابندي نشته. اولنۍ ګناه چې شوې ده د قابل او د حابل د چا په وجه شوې؟ د حسد په وجه شوې ده چې قابل د حابل سره حسد او کینه وکړه، او د هغې د وجه نبي علیه السلام فرمایي چې څومره قتلونه په دنیا کې کېږي نو د دې ذموار چې کوم دی اولنی سړی چې هغه کومه د دغې حدیث نه معلومیږي دا صلبي بچي دي، بخاري حدیث، په هغې باندې بار کېږي د هغې سزا او د هغې عذاب. اولنۍ ګناه په اسمان کې د کینې د وجې نه شوې ده، او اولنۍ ګناه په ځمکه باندې دا هم د حسد د وجې نه شوې ده، دا د بغض او د نفرت د وجې نه شوې ده. دومره بدتر شی دی